د محکمه لایوسټاک ویټرنري سپروایزر کشور زمان قریشي توتاله او کلاس 4 ملازم گلنذیر شاه اگاره په 60 ساله ریټایرډ شو. فیرا ویټرنری اسوسییشن بونیر د هغوی په اعزاز کې د الوداعي تقریب ته بیا په رواج شادي حال جوړ کې تر سره کړې وه چې مشر میلمه یې ریټایرډ ډایرکټر ډاکټر احسان الله و. په تقریب کې ډسټرکټ ډایرکټر لایوسټاک ډاکټر اختر علي ډي ډي ایل سواد ډاکټر سربلن خان ریټایرډ ډي ډي ایل ډاکټر فضل محمد ریټایرډ ډي ډي ایل ډاکټر امتیاز احمد ریټایرډ ډي ډي ایل ډاکټر عبدالکبیر ریټایرډ ډي ډي ایل ډاکټر قاضي ناظم الدین ریټایرډ ډي ډي ایل ډاکټر محمد یوسف د فیرا ویټرنری بونیر صدر اختر علي اکازی جنرل سیکرټري اختیار منیر صوبایي تنظیم او د ملکنډ ډیویژن تنظیم نه علاوه ډاکټر عبید الله قریشي د ټولو ضلعو تنظیمونو او پیرا ویټرنری سټاف بونیر ګډون کړی وو. په تقریب کې د فیرا ویټرنری اسوسییشن بونیر له اړه ریټایرډ شوو کسانو ته د ګلونو خارونه واچولی شو او ورته تحفې پیش کړې شوې. فیرا ویټرنری اسوسییشن بونیر ټولو راغلو میلمنو ته روایتي څادرې او تحفې ورکړې. تقریب ته ډاکټر احسان الله ډاکټر اختر علي ډاکټر سربلن خان ډاکټر امتیاز احمد ډاکټر عبدالکبیر ډاکټر قاضي ناظم الدین او ډاکټر محمد یوسف خطابونه وکړل او په کامیاب پروګرام یې فیرا ویټرنری اسوسییشن بونیر ته خراج تحسین پیش کړو. مقررینو وویل چې ویټرنری سټاف د محکمې د ملا هډوکي دی او کو د محکمې نه د فیرا ویټرنری خدمات لرې کړي شي نو څه به هم پاتې نشي. مقررینو وویل چې زموږ ټولو ضلعو ته خواست دی چې د خپلو ریټایرډ ملګرو په اعزاز کې داسې رنګه پروګرامونه تابع کوي چې هغوی ته حوصله ملاویږي. تقریب ته د خطاب په وخت د فیرا ویټرنری سټاف عہدیدارانو د صوبایي تنظیم نه مطالبه وکړه چې د فیرا ویټرنری سټاف په اپګریډیشن دی کار تیز کړی شي. د فیرا ویټرنری صوبایي تنظیم وایي چې موږ شپه او ورځ د اعلی چارواکو سره په رابطه کې یو او ان شاء الله ډیر ژر به ملګرو لا د اپګریډیشن خوشخبری ورکوو. د تقریب وروسته د فیرا ویټرنری بونیر صدر اختر علي اکازی ساکن ناوګي او ډاکټر عبید الله قریشي توتاله میډیا سره د خبرو په وخت وی چې ریټایرډ شو کسانو د خپل ژوند قیمتي وخت د ملک او قوم په خدمت کې تیر کړی او په کار دا چې په ریټایرمنټ ورلمن عزت او احترام ورکو. هغوی وی چې دا زموږ روایت دي او موږ به دا روایت تل تر تله ژوندي ساتو. بهترین محکمه چلول ماته دی خو د دې زما سره کلوز کوارډینیشن او داسې کوارډینیشن چې دا یو مثالی کوارډینیشن دی. زه هر وخت کې د دې علاوه د کابینټ جوړ شو دا زوړ کابینټ چې ونه د دې ما ډیر لږ ټینور لیدلې دی میاشت یا دوه میاشتې به خو هغې لکه داسې اکټیویټي نه وه شوې او زما څه چې کله رالم نو کابینټ بدل شو. زما د پاره دا کسان نه وي زوړ خو زما سره داسې و چې لکه امیرزیب صاحب دی یا میا صاحب دی به کله کله زما سره په دې میاشت دوه کې یو ځای کېدلو نو زه خو دې نه ډېر متاثر وم. خو نوی کابینټ چې کوم جوړ شو د هغې پرزیډنټ اختر علي خان زما په نوم یې نوم هم دی اسیب رحمان هم خلک یې ځکه زما په نوم دی او د هغې سره اختیار منیر او دا نور ملګري چې د هغه څومره دي لکه پریس سیکرټري سید الله یا دا نور نومونه که نالم نو خفه کېږم ښه دې ټولو لکه محکمه جي په دغه کې بدله کړه. بونیر کې د محکمې هغه ډایرکشن چې هغه موږ بدل کړو د دې په تعاون سره لګیا یم موږ کېدای شي زما چې کوم مشران دلته پاتې شي دا ټول اکثر پاتې شي دي بونیر کې نو ډېر ښه واخیستلی دی ډېر ښه واخیستلی دی خو موږ اوس داسې لګیا یم چې یاره د دې هغه ایکسپیرینس چې دی هغه هم ورسره شیر کوم او د دې نه زه نور فیډبیک حالم او موږ یو مشترکه لکه ټیم ورک باندې موږ کار کوو انشاءالله تعالی. زه دا امید ساتم چې دې زموږ سره تعاوني نو دی خو نور به هم زیات شي. غیرتی زمکه ده. زه اکثره تاریخ سو کتابونه ګورم نو لکه د مغولو خلاف دلته کې لکه لوی مارکې شوي دي او د یوسف زو هغو له ډېرې سختې ماتې ورکړې دي. دلته کې د انګریزانو خلاف سختې مقابلې شوي دي. د دې یو تاریخ دی د دې یو مڼانه ده د دې یو غیرت دی. په دې غیرتي خاوره باندې په دې دغو باندې موږ ټولو میلمنو ته هرکلی وایو او زه خو ته په دې هرکلی ځکه وایم چې زه ځان د بونیر به پکې ځکه لږ لږ ګڼم چې نعیم خان ته پته چې زنګ ورسره دلته کې پلی لګېدلې ده. پلی شیرخانه په تاسو نوم اورېدلی زه پخپله د پلی زورمنډی شیرخانې هو یم اتاڼې هو یم خو د پلی زورمنډی شیرخانې هو یم. نو دا ملګري خو نوې ملګري دي دوی به دونه ښکلی او مزېدار پروګرام ارینج کړي
خو زه دوی ته مبارکباد ورکوم چې د دوی دا لومبي پروګرام دی او په دې لومبي پروګرام کې دوی دونه ښایسته او مزېدار پروګرام او داسې ښکلي ښکلي خلک یې موږ ته راوسته او زموږ ملاقات یې دوی سره وکړو. जो ऑर्गेनाइज़र है आज के हमारे बुनेर के जो दोस्त हैं उन्होंने ज़िद की कि कुछ अल्फाज कहे, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि यही रिवायात यही दस्तूर आप लोगों की शान है और शान रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप लोगों का, ख़ासकर बुनेर का, कि आप लोगों ने अपने बड़ों को इज़्ज़त दी और जो आ रहे हैं उनको बड़े खुश उसलूबी से वेलकम कहते हैं और जो रिटायर हो रहे हैं उसी को उनको बेहतरीन अल्फाज में आप खुदा हाफिज़ कहते हैं. इंतहाई मुबारकबाद वर्को और दा जो यो अज़ीमुशान प्रोग्राम ज़गणा چې د دونه عظیم‌الشان ملمانه افسران راغلي دي. زه د ملاکنډ ډیویژن د طرف نه چې د هغې ټول مشران دلته کې موجود دي زه هغو ته یقین دهاني ورکوم چې ملاکنډ ډیویژن به ستاسو شانه بشانه ولاړي، ستاسو سره په هره مورچه کې چې کوم ځای کې تاسو حکم کوئ مالي او جاني به انشاءالله ستاسو شانه بشانه ولاړي. خو زه امید لرم چې دا اپګریډیشن دا خوشخبري دي دوی مونږ ته واورئ. مونږ خبره یو د دوی د اکټیویټیز نه چې دوی په ډېر پازیټیو انداز باندې لګیا دي، کار کوي، شپه ورځ یوه کړې ده، خو بیا دې هم د دې وخت نه پیدا واخلي. دا زمونږ څنګه چې د مخکې نه روایت را روان دي، زمونږ چې کوم ملګري ریټایر کېږي نه هغه مونږ هغې له پروګرام کو الوداعي پروګرام ولو کو. په ډومبي ځل مونږ په بونیر رواج شادي حال کې زمونږ د کشور زمان صاحب چې د توتالی سره تعلق ساتي او ګل نظیر شاه صاحب دی چې دا د اګارې سره تعلق ساتي دا ریټایر کېږي. ډېر زمونږ ملګرو زمونږ برادرۍ چې زمونږ د پیراویټنري اسوسیشن کوم بونیر دی د هغې او زمونږ چې د بونیر سوره زمونږ د سټاف دی سره د ډاکټرانو صاحبانو هغې مونږ سره د دې په دې پروګرام کې بړ چل حصه اخیستې ده. په دې کې زمونږ چې کوم سابقه ریټایر ملګري وو هغه مونږ راغوښتي وو، زمونږ سابقه ډایرکټران صاحبان مونږ راغوښتي وو چې هغه د ډېرو پکې د سوات ملکنډ سره تعلق و. دغسې زمونږ د صوبې چې کوم تنظیم او صوبایي تنظیم د هغې ملګري زموږ راغلي وو، د ملکنډ زموږ چې کوم اسوسیشن دی هغه ملګري راغلي وو او ډېر زبردست پروګرام وشو. انشاءالله دا روایت به مونږ برقرار ساتو او خدای پاک دې زمونږ د ملګرو اتفاق نصیب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نننی پروګرام چې کوم پیراویټنري اسوسیشن بونیر د طرفه منعقد شو، د دې تابعه د کشور زمان چې کوم زموږ سره سینیر ویټرنري سپروایزر په پوسټ باندې کار کوي د هغه د ریټایرمنټ پروګرام و ده. په دې کې دوی سره موږ سره چې کوم زموږ په محکمه کې کوم نور زموږ مشران ریټایر شوي دي، زموږ ډسټرکټ ډایرکټرز لایف سټاک بونیر چې کوم کسان ریټایر شوي دي، زموږ ډایرکټر انیمل بریډینګ ډاکټر احسان صاحب او دغه شانتې مونږ ته هم دی دعوت راکړی او هغوی پکې شرکت وکړو. یقینا چې دا روایت چې دی دا د ستاینې وړ دی او دا پکار ده چې د دې تسلسل چې کوم دی نو هغه جاري او خپل ملګری د خپلې محکمې ملګری چې کوم سره د سړي 30 کاله 40 کاله هغه د محکمې له د قوم له خدمت کړی هغه په ښې طریقې سره رخصتول او د هغه ریټایرمنټ دپاره داسې قسمه پروګرامونه ارینج کول دا یقینا چې ډېره د ستاینې وړ ده او د دې که هر څومره زه د هغې چې کوم دی نو تعریف وکړم هغه به کم وي.